وی یو لوخې په قلار وکته او سر یې پې په قلار کېښو چې موږ د خوبه پانس وی چې ټول یې وکتل ته شو نو څه وی یا الله چې ماله څوک پیرا کی تم والا ورکا چې ما څوک سیراب کی نو الله تیم سیراب کا دا لفظ یې وی اللهم اسقی من یسقینا خدایا کہ سوک مال پیرا کی و ما سیراب کی اللہ تیم سیراب کا ورسول دی دواتا اسو دا سیم ویلی شو کہ اللہ مال پیرا کا لیکن دیو نوی سبب و سریات کا کہ سوکرا پیرا کی سوکرا اولوشی نو خدای غم سیراب کا ور دی ٹکی تا وی بچے دا خبر میں وورے دا وی میں چے دا حضور پاک دعا دا قبول دا بس پمنڈا میں صادر زان نو غرزاو او ورلما اقا گڑو چیلولا او یو چیلے باندے ملاس کی خو ما لشلے و پوٹے پیم پکی نو طولی میں لشلے وے خو چیلاس میں پکی خو نو خدای پکی پی پیدا کلل اگا میں اولا شل جاب میں سے ڈکو حضور پاک لے روڑل ویسکل نو دا سے بنکوے سبب بخپل استعمالے رسول اللہ مبارک دا مکی کافرانو تا دعوت ورکڑی پیغمبر وراغلی دی لدے دیل خدای نه دی را لګل چې ته دواګانې کوو په دواګانو به دا خلک مسلمانې دیل خدای نه دی را لګل چې ته وظیفې کوو په وظیفو به دا خلک مسلمانېږي څه را لګلې دی یا ایها الرسول بلغ څنګه دی الیهم ما انزل الیهم ما انزل الیک من ربهم چې کوم قرآن تا ته الله لګلې دی خلکو ته ورسوه بلغ ما انزل الیک من ربهم دیل را گلے او دیل اللہ را لے گلے دے حضور پاک صفت مخ کے ذکر شوے دے ابراہیم علیہ السلام کڑے دے یتلو علیہم آیاتکا ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم دیل را گلے جے خلقو تا قرآن و خی خلقو تا حکمت و خی خلقو تا دین و خی خلقو تا شریعت و خی دیلا نا کہ ترازاو بس دا کار مکا و صرف دوا کوا دا کار مکا و صرف وظائف کوا نا کہ کم ڈیوٹی دا غیر کڑے دا و دوے موسرہ کڑے دا کہ کم ڈیوٹی دا غیر دعوت ور کڑے دا دوے موسرہ کڑے دا کہ کم ڈیوٹی دا غیر ڈیوٹی پورا کڑے دا او ورسر وظیفہ مویلے دا او صحابو تے مویلی دی کہ دا بوائے پدی گناہ رجیگی سار با استغفار وائے دا وظیفہ شوا زد سلو کرتو نزیات وظیفہ استغفار وائے او سار چے پاسے نو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر وائے دا شیطانانو دا پیریانو نمو خودے سائے تے خولی دی وظائف دا کوا خو خپل اسباب بے استعمال ہے وعدہ نکو ممال دے خدای زویرہ کی دا کم دیکھیں وظیفہ با کے او دم بے استعمال ہے خو خپل سبب بے استعمال ہے گڑا بلشی رو چپے وے در کئی خدای پاک دا سیم خدای در کولی شی دا سے بنکے گڑا بوالے بیا با اللہ نسوالو کہ جا خدای دا میں واغشتا مالتے پیرا کا نو بیا خدای پاک پاکی برکت ایک دی نوکری بکے تنخواہ بالے دانے جی پاٹ کے کہنے خدای مال را کوا او بیا با اللہ نا سوال کہے جا خدای پدے کے برکت واچاو نو رسول اللہ مبارک دعاگانیم کردی امت تا پارا پا خدای قسم دعاگانی امت لکردی او چکل تنگشوی دی خیریم کردی دا ابو جہل تا عطبہ و شیبہ و ولید او عقبہ ابن ابی معید تا بیا خیرم کردی چکل تنگشوی دی دا ٹول سیزونا پا شریعت کشترونو خودی سر با اسباب یوزے کوئے دا بنوے چاہے لکا بس بیا خو کور کینا بس دوا کواو غنم برا وریگی او دا بس بیا کور کینا او بس دوا کواو دا کافران بطول مرداریگی او بس جہاد ترسا جاتے چاہتا کافروں پا مقابلہ کے جہاد کے نا 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 اللہ وجاہدوہم حق جہادہم قرآن کے رہا پیغمبر مبارک تلے دے او پا احد کے جہاد دا کافرانو سر کڑی دے او دویم کڑی دے چاہ خدایا دمرہم دا برباد کے او پا بدر کے رسول اللہ مبارک کافرانو سر جہاد کردی دی خطولش پہ پا دعام تیرہ کردی دا تو پا خبر با انشاءاللہ تاسو پیشوے چھ دعا خود قبلی خود تب اخپل اسباب استعمالے تب اسباب مکلفے او اخپل اسباب بے اختیارے
وعده به وکړې الله ما دغه وس باقي بچي ستا په لاس کې دي او بیا صحتمند بچي ستا په لاس کې دي چې بیماران را نه کړي الله ډاکټر له لاړم علاج مې وکړ اوس د ډاکټر په لاس کې شفا نه ده ستا په لاس کې ده الله په دې کې شفا ته واچوه الله دې مولانا صاحب له لاړم دم یې را باندې واچو خو نه مې دې جوړولی شي نه دم جوړولی شي الله په دې دم کې شفا ته واچوه خپل اسباب استعمال کا او بیا نتیجه به کې الله ته پرېږده نتیجه ستا په لاس کې نه ده نتیجه د الله په لاس کې ده نتیجه به الله برابروي ما دا وسو چې ما وکړو باقي خدای نتیجه ستا په لاس کې ده جوړول ستا په لاس کې دي بچي ورکول ستا په لاس کې دي دا بیماری ختمول ستا په لاس کې دي او د دشمن ختمول ستا په لاس کې دي زه په دې مکلف یم تا ما ته دا ویلي چې خپل لاس او سترګې او خپلې استعمال کا زه هغه استعمالوم ما خدای حج له ولېږي او داخله نه کې خدای په ما حج وکړي خدای ما باندې عمرې وکړي او پیسې را سره ښه ډېرې دي او کټ کې پروت داخله نه کې نه داسې خدای تا را مټه نه نیسي چې بیت الله له دې بوځي کولی شي خدا نه کوي ته به څو کې داخله به وکړې د حج پیسې به راوالې او بیا به د الله نه سوال وکړې چې خدای ما خو داخله وکړه خو د هغې نه پس هم زما وس نه دی ستا دی پالج مې ونه وایي په سترګو ړوند نشم هسې نه منظوري مې را نشي هسې نه بیمار نشم هسې نه زوی پلار راته بیماران نشي نو دلته سوال وکړه نو الله به در څه پوره او که پیسې را سره نی نو دا سوال وکړه چې الله ما زه خو اسباب استعمالوم تجارت کوم زمینداری کوم خدای مال پکې ګټه دونه پیدا کړي چې زما پکې د حج او د عمرې پیسې برابر شي دا نه چې کټ کې پروت او مال خدای پیسې برابر کنه د باران د پیسو باران نه کیږي بس په دې ځان پوه کړي او نه د ډالرو بارانونه کیږي دا نشته نو زما رونو په دې به تاسو ځان پوهوئ دا ټولې خبرې چې څوک کوي دواګانو پورې خنداګانې کوي سله د کافرو سره په انډیا سلام لکه خو دواګانې کوه که نه نه زه په دې زه خدای په دې مکلف کړی ما چې زه به ټینک هم جوړم اعدو لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدوهم تاسو جوړ کې ټینکونه جوړ کې میزایل جوړ کې جازونه جوړ کې او هغې سره جهاد وکړې بیا هم پته نشته چې در باندې زور ورکېږي که ته نو بیا به دقل تر الله نه سوال وکړي چې الله ما خپل اسباب استعمال کړل اوس پکې طاقت ته واچوه په خبره زما به انشاءالله پوه شوې اسباب به استعمال کې نه الله نه به سوال وکړي دویم څه دویم دا ما یو حدیث درته ووایي ما خو دوا وکړه قبوله نه شوه ای های ته دوا په قبلېدو پوهېږې نه ترمذي جلد ثاني کې راځي او په نورو کتابونو کې مشتا د دعا د قبلېدو مختلفې طریقې دي یو سړی وایي دعا کوي الله وایي دې قبلوم خو ما لم یستعجل چې تلوار او نکي که نه تلوار به نکي بعضې وخت به زه یو شی غواړم اقسې به الله وکړي په بدر کې حضور پاک د مکې د کافرانو مرګ د خدای نه وغوښتو مقسې او کله به هغه کار الله وکړي خو څه موده پس ستا خیر به پکې دی چې څه موده پس پیدا لوکي لکه په مکه کې خدای پاک خیره وکړه ابوجهل ته او عتبه او شیبه او ولید ته او هغه خدای 100 کاله 7 کاله پس هغه دعا قبوله خو هغه اثر 7 کاله پس ښکاره در پیغمبر نه زیات نیازبین خو نه او کله به سوچي کله به هغه دعا کې ستا خیر نی هغه کې به خیر نی نو الله بدل هغه نه قبلې دا هغې نه بهتر شی به په دنیا کې درکړي کله به د دعا کې خیر نی ته خو نه پوهېږې نو الله به د نه د هغه دعا په برکت په دنیا کې مصیبتونو او بیماری لرې کړي او کله به دله دا دعا په بل شکل کې خدای قبوله کړي اخرت کې به یې دله خدای وساتي حضور پاک فرمایي چې یو سړی به د قیامت پر ورځ الله به ډېر زیات نعمتونه وله ورکړي دی به چې خدای دونه عمل خو ما نه دی کړی دا څومره چې ما ته میلو شو الله به فرمایي وایي دا هغه ستا دعاګانې وې تا به کولې او تا به وې نه قبلېږي تا به وې او تا به نه قبلېږي هغه دله ما ساتلې وې دې ورځې دپاره چې اوس یې دله درکم یقین کوه حضور پاک فرمایي وایي دا سړی به وایي چې یا الله چې په دنیا کې مې یو دعا هم نه وې قبوله څه خبره اخو لک ساتو تیر شو چې یو مې نه وي قبوله او د هغې فایده دې اوس په آخرت کې را کړی وي نو څه خبره موږ وایو جي دعا کوو نه قبلېږي دعا کوو نه قبوله ده قبوله ده دوا
خو ته نه پوهېږې په خپل خیر او شر باندې عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئا څنګه دی لکه وهو شر لکم تا ته یو شی ښه ښکارې به شر یې ښه به نه ته نه پوهېږې او تا ته به زه به یو مثال خپل درکړم زه هم درته نه ښیم نوم هم درته نه هلم ځکه ته یې زما دې مقتدیانو ته پته قبله د دواړو جهانو سردار فرمایي په بخاري شریف کې حدیث دی زموږ طالبانو ته حدیث الغار وایي وی درې کسان په لاره باندې روان یو ځای کې او چې هغوی تلل نو باران شو لوی طوفان او زول شو نو په غر کې یو غار و په هغې کې ورننوتل چې د دې باران نه او طوفان نه بچ کړو چې ورننوتل درې واړه درس شو چې د غر د سر نه یو کاڼی راوښویده او د غار په دې خولې د پاسه کلک ورفټ شو لکه زما وروڼو تاسو ابله زو کتل کومو کتل په سوات کې چې کوم سیلابونه راغلل په شانګله کې چې کوم سیلابونه راغلل